د دین اخوا یو بل خبره تدوین د قرآن چې قرآن کریم په دغه مختلفو طریقو سره دنیا ته را نازل شو او دا په یو ځای را نازل نشو، لږ لږ نازل شو تدریجن. په 30 کاله کې نو بیا قرآن کریم راجم څنګه شو، د هغې سره سره بیا ولیکلی څنګه شو، پر یو کتابي شکل کې زموږ او ستاسو مخې چې راغی. نو دا څنګه راغی دې ته تدوین د قرآن وی. نو دا به موږ په یو 3 مراحلو کې بیان کو. اولنۍ مرحله د قرآن کریم د تدوین هغه د نبی علیه الصلاة والسلام دورو، او دویمه مرحله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې قرآن کریم څنګه ولیکلی شو. دریمه مرحله بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې. نو د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې چې د قرآن کریم د آیاتونو نزول به کېدنه اکثر دارومدار دا په حفظ باندې و. صحابو به اکثر آیاتونه یادول کم چې به نازل شول، نو زیات کر دارومدار په حفظ باندې و. د لیکلو داسې رواج نه و، خو بیا به هم چې یو آیت را نازل شو نو نبی علیه الصلاة والسلام به خپل مشهور کاتب د وحی حضرت زید رضی الله تعالی عنہ راغوښته، او حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ته به نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چې دا آیت نازل شو دا ولیکه. هغه به ولیکه، پس څه باندې به یې ولیکه؟ چېرته یو کاغذ به په لاس باندې راغی، په هغې به یې ولیکه، یا که چېرته یو هډوکی به پروت هغه هډوکی به یې راوست په هغې به یې ولیکه، یا چېرته د کجورې سپاڼې به یې په هغې باندې به یې ولیکه، یا به یو لرګی و په هغې به ولیکه، یا یو ګټه کاڼی به په هغې باندې به یې ولیکه، یا به چېرته سرمن پرته وه، خو چې څه شی به هم په هغه ټیم کې موجود و نو هغه به یې راوغسته او په هغې د پاسه به یې ولیکل. داسې زیات رواج د لیکلو نه و، ځکه زیات کر انحصار دا په حفظ باندې و. صحابو به زباني یادول، لکه ټیم په ټیم آیتونه را نازلېدل هغو به یادول، خو په دې مختلفو څیزونو باندې به حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د قرآن کریم د آیتونه ولیکل. او بیا یې داسې د حفاظت هم څه طریقه نه وه چې وبه یې لیکل، چا به ځان سره واغستل، ویې به یې وړل، پته به هم نه لګېده چا واغستل، خو وبه یې لیکل. دغه طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې د قرآن د لیکلو وه چې زیات کر دارومدار په حفظ باندې، خو په مختلفو څیزونو به لیکلی کېدل چې چا به هم د ځان سره ویې وړل. د دې نه وروسته بیا دویمه مرحله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې راله چې قرآن کریم اوس مستقل ولیکلی شي، او د هغې پس منظر اختصارا داسې دی چې د مسیلمه کذاب په خلاف باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جهاد وکړ، او په دغه جهاد کې بیا بلا صحابه کرام شهیدان شول، لوی مسلمانان شهیدان شول، په هغې کې د قرآن کریم قاریان هم شهیدان شول. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سوچ وکړو چې که چېرته په مستقبل کې هم داسې جهادونه وشي او د قرآن کریم قاریان زموږ نه په نورو جهادونو کې هم داسې شهیدان شي، نو بیا به د قرآن کریم کافي سره ضایع شي. ضرورت د دې خبرې دی چې دا قرآن کریم دی یو ځای ته را جمع کو او څه په پاڼو کې دی ولیکو چې دا زموږ سره محفوظ پروت دي. نو که شرطه مستقبل کې قاریان شهیدان شي نو دا لیکل خو به زموږ سره نو د قرآن کریم د ضایع کېدو خطره به نه. نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو سوچ وکړه او دا یو اهمه خبرې محسوس کړه. دور د خلافت د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو دی راغی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته دا خبر رای ظاهر که چېره زما ذهن ته الله راسې یو خبر راوستې را چې دا قرآن کریم مونږ ولیکو، باقاعده دی تدوین وشي، دی دې ولیکلی شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انکار وکړ، ورته ویې زه راسې چېرته نشم کولی، نبی علیه الصلاة والسلام دور کې یو کار نه شي او زه یې هغه شان وکړم. نو عمر رضی الله تعالی عنہ به ورته بار بار وی په دې کې خیر دی، سراسر ته به سوچ وکړه، خو زما دا رای به صحیح. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خبره تسلیموله نه چې نبی علیه الصلاة والسلام داسې نه دي کړي، نو زه یې څنګه وکړم. خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په بار بار اصرار سره الله تعالی زما سینه کولا وکړه او زما ذهن ته را خبره ورپرېوته چې یاره دا خبره خو صحیح ده، دا زموږ نه بلا قاریان شهیدان شول، نو که بیا مستقبل کې داسې جهادونه وشي او نور قاریان شهیدان شي نو دا خو واقع ده چې د ضایع کېدو یو خطره ده.
نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خبرې ته تسلیم شو چې او قرآن کریم دا لیکل غواړي. د هغې نه وروسته را دواړه شیخین دا ورالل او د نبی علیه الصلاة والسلام مشهور کاتب د وحی چې دی حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د ده خواله ورالل چې تا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دور کې قرآن کریم لیکلی په مختلفو څیزونو باندې، نو اوس دغه ذمواري مونږ تا ته حواله کوو ځکه ته یو ځوان او صلاحیت لري، نو دا قرآن کریم به ته راجمع کړې او دا به ولیکې صحیفو کې، نو دا به صحیفو کې محفوظ شي. نو حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی فرمایي وایي دیو چې کله ما ته دا خبره مخکې کړه نو دا دومره مشکل وه زما لپاره که دیو ما ته ویلی چې دا غر د دې ځای نه اخوا که نو دا به دومره مشکل نه و لکه دا ذمواري چې راواله کړه. خو بیا حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی فرمایي چې ما انکار وکړه، ما وی د الله بندګانو چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپل دور کې او کار نه دی کړی نو تاسو ولې داسې کار کوئ؟ نو ما ته هم صدیق اکبر رضی الله تعالی وی چیرې ما ترې عمر رضی الله تعالی وی زما ذهن ته نه پرېوته، خو الله زما سینه کولا وکړه او زه هم تا ته بار بار دا ویم چې په دې کار کې سراسر خیر دی، دا کار کول غواړي. نو حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی فرمایي چې آخر کې الله تعالی زما سینه هم کولا وکړه د دې خبرې دپاره او ما هم یې ضرورت محسوس کړو چې دې خبره صحیح ده، نه ما کوشش شروع کړه. نه لیکل خو ما کړی او پته هم نه لګېده چېرې پلانی آیت مې لیکلی چاوړی دی، کله په سرمن او کله په پاڼه او کله په کاڼي کله په کاغذ باندې چې څه به مخې له راتلل پته خو نه لګېده. نه تفتیش مې شروع کړه، ځای په ځای تپوسونه مې شروع کړل او ما چې کم لیکل کړي دا مې را جمع کول شروع کړل. نو قرآن کریم مې د مختلفو کاڼو نه، د مختلفو د کجورو د پاڼو نه، د سرمنو نه، د یو سی بل سي لرګو نه د دې نه جمع کول شروع کړل او څه مې د حافظانو د سینو نه را جمع کول شروع کړل. نو حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی فرمایي وایي ما د سورې توبې اخرني دوه آیاتونه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، دا اخره پورې دا دوه آیاتونه چې دا مې یو صحابي حضرت خزیمه انصاري رضی الله تعالی سره وموندل، د بل چا سره دا نه و. د دې نه ما ته اندازه ولګېده چېرې که دا یو صحابي نه وی نو دا دوه آیاتونه بیا بر چا سره ما موندل دا به ځای شي و، نه دا صرف د دغه یو صحابي سره ما بیا موندل. قرآن کریم چې دی نو راجمع خو دا قرآن کریم راجمع که په صحیفو کې پاڼو کې که تاسو پاڼې ولیکئ هغه پاڼې په یو بل باندې راسېدلی کوي، نو په صحیفو کې راسې ولیکل او دغه صحیفې چې دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی سره بیا موجودې وي، نو بیا د قرآن کریم مکمل آیتونه په هغې کې موجود. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی چې کله وفات شو د هغې نه وروسته دا د عمر رضی الله تعالی په زندګۍ د عمر رضی الله تعالی سره دغه صحیفې موجودې وي او کله چې عمر رضی الله تعالی وفات شو نو بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی لور چې کوم دی حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها دې سره دا صحیفې بیا موجودې وي محفوظ وي.